بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا لارشي بقميصي هذا او سيزان سر قميص دا فالقوه على وجه ابي فسرائخ کے فمخد پلار زما یأتی بصیرا واپس بے نظر راشی وآتونی بأهلکم اجمعین او زان سر طول خاندان راولے ولما فصلت الغیر هر کله چې جدا شو قافله د مصر نه قال ابوهم وی ویل پلار یعنی یعقوب علیہ السلام انی لاجد ریح یوسف زه محسوسوم خوشبوئی د یوسف علیہ السلام لولا ان تفندون کتا سما ناپوی نه غړې قالو ویل وطن وسو او زامنو تالله زمون دی په الله قسمی انک لفی ضلالک القدیم تد یوسف فزړه مینه کې فلما فسحر کلا ان جاء البشیر شراغ خوش خبری ورکون کی القاه على وجهه او قمیص راخ په مخ د پلار فرتد بصیرا نظری واپس راغی قال وی ویل الم اقل لكم ما تاسو تویلینو انی اعلم من الله ما سره پوی د الله د طرف نه ما هاغه لا تعلمون چې تاسو سره نشتا قالوا ویل دی یا ابانا ای پلار زمنګا استغفر لنا ذنوبنا زمنګ د پاره بهنه وغواړه زمنګ د ګناهونو ان كنا خاطئين بشک من خطا کارو قال اویل وت یعقوب علیہ السلام سوف استغفر لكم ربي زرد چې بخنه به وغواړم استاسو د پاره در خپلنا انه هو الغفور الرحیم زکا چې رب زما بخون کې او رحم کون کې دی فلما دخلوا على يوسف پس هر کله چې غون خاندان داخل شو په دربار د یوسف علیہ السلام آوا الیه ابویه ځان ته رانږدې کړو مور پلار وقال وتوي ادخلوا مصر داخل شي مصر تا ان شاء الله امنين کو اوغت الله پاک فامن سرا الله پاک کوئی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخر دا چې د یعقوب علیه الصلاۃ والسلام او د یوسف علیه الصلاۃ والسلام امتحان اغا اخیری انت ته ورسېدو اذهبوا بقميصي هذا پدې کې مفسرین د دې قمیص په باره کې مختلف اقوال وروړي چې په دې قمیص کې دا کمال د کم ځای نه راغی او آیا دا کمال په دې قمیص کې کنا دا د یوسف علیه السلام معجزه وا یا دا خصوصیات وو په دې کې مفسرین خو اسی وقوال کوي هم به نظری راوالو چې هغه ډیر معتبر دي چې پای کې ډومبه قول هغه د امام رازی صاحب د په تفسیر کبیر کې امام رازی صاحب وایي چې دا قمیص چې کم دی اصل کې دا څه خوبه د دې قمیص هم وي د مونږ منو چې دا د یوسف علیه السلام معجزه وا خو څه کمالات په دې قمیص کې وو دا هغه قمیص چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام نمرود ورته غورځاو نو قمیص ته نه وباس نو چې کله ناړې په وشلوله وغه کته ته او جبريل علیه السلام ته الله پاک وی الا ځان رسوا او د جنت نه ځان سره قمیص او زما خلیل ته قمیص وغوندوا نو دا هغه جنتی قمیص چې دا د یوسف علیه السلام نیکو ابراهیم علیه السلام ته جبريل علیه السلام اغوستول دا د جنت قمیص بیا دا غنه پس دا پاتې شو د اسحاق علیه السلام ته وی ډیر اقوال په کدام دي چې هغه کمربند چې کوم یوسف علیه السلام پورې تړلی وغه دا قمیص بیا هغه پاتې شو یعقوب علیه السلام ته نو یعقوب علیه السلام د اغینه تعویز جوړ کو د یوسف علیه السلام غاړې ته واچو نو چې کله دی رونو غورځو نو د دې خپل قمیص خو بس د دې لپاره چې پلار ته وخی خو هغه غاړې ته چې کوم تعویز هغه تعویز ته ونه بس نو چې بیا جبريل علیه السلام راغی الله پاک وتوی ال قمیص وړه ناغه چې کوم قمیص
راوړو نه هغه کمیس د دغه غاړې ته چې کمیس و هغه چې راغی نو د ده غاړې ته چې کوم هغه تعویض و نو امام راضي صاحب وایي هغه تعویض یې پرانسته او کمیس و کمیس یې ورته واغوسته و ورته یې وی دا جنتي کمیس دی او په دې باندې د دنیا هیڅ قسم مضر څیز اثر نه کوي په دې کوی کې که ارسی که ماری که لړم یا که بل زهریله څیزي اب پتا باندې اثر نه کوي ته مطمئن اوسه نو دا هغه قمیص چې دا یوسف علیه السلام سره دویم قول په دې کې هغه تفسیری مدارک کې امام نصفی صاحب کړی دی هغه وایي اصل کې خبره دا وه چې دا کمیس چې کوم مجدد الفسانی رحمه الله یو قول هغې نقل کړی دی چې هغه وایي د یوسف علیه السلام ټول جسم چې کوم دی چونکې پیغمبر و هغه معصوم و نه هغه جنتي و نو د هغه د جسم بس سره به چې کوم څیز ولګېد نه هغه به د جنت حسابېده نو په دې وجه باندې کمیس خو جنتي و خو څه د هغه اغوستی مو نو څه پکې هغه کمالات هم راغلي او چې کوم مفسرین متفق دي په کوم قول باندې هغه د تفسیر ساوي دی چې هغې وایي دا د یوسف علیه السلام معجزه وه چې هغه ورته دومره په کلکه باندې وایي چې زما دا کمیس اوسه په مخ باندې ورته راښکه بس د هغې نظر به واپس راشي د دې نه مفسرین یو مسله اخذ کوي هغې وایي تبرکات جایز دي دا تبرک څه ته وایي نښې ته نو دا نښې جایز دي لکه څنګه چې د دې نه مخکې الله پاک وایي د موسی علیه السلام او د هارون علیهم السلام هغه نښې وي په هغه تابوت سکینه کې چې کوم هغه طالوت له راغی په هغې کې د موسی علیه السلام د وړی چغه وه دا مولانې چې غوندي هغه لویه د سلیمان علیهم السلام ګوتمه وه او د هارون علیه السلام پڼې وي نو هغه تبرکاتو د انبیاؤ نه چې هغوی به کله حمله کوله ځان نه بیا مخکې وړئ هغوی به وي دا د پیغمبرانو تبرکات چې موږ سره یې موږ باندې څوک حمله نه شي کولی نه زموږ نه فتح کولی شي نو هغه هم تبرکاتو پیغمبر علیهم السلام چې کله وفات شي عایشې بیبي له یو زنانه راله ورته یې وی زما ماشوم د یوې هفتې نه بیمار دی تبی ده نو هغې وله د پیغمبر علیهم السلام د کوټ بټنې ورکړئ ورته یې وی دا بټنې په اوبو کې واچوه یو 15 منټه پکې کېده بټنې ماله واپس راوړئ دغه اوبو پې وسکوه البصایر کې چې کوم دی نو حمدالله جان مولي صاحب دا چې کوم دی نو یو ډېر مزیداره غونته کې دغه راغستې ده په دې باندې چې یاره دا تبرکات جایز دي نو وی کله هغه اوبې چې ماشوم له ورکړئ او ماشوم چې کوم دی نه الله پاک ښه کړو هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تبرک نور کمال په بټنه کې نه خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جسم سره لګېدلی وه نو په دې وجه باندې د دې نه مفسرین وایي چې تبرک ساتل ځان سره د پلار د نیکو د ښه بنده د پیر فقیر د استاز دا جایز دي او د هغه تبرک نه څه فایده اخیستل او د هغې نظریه ساتل دا هم څه غلطه خبره نه ده ځکه چې هغه نیک بندی نو کیدی شي الله پاک د هغه نښې په وجه باندې الله پاک لکه څنګه چې د حضر علیه السلام او د موسی علیه السلام په هغه واقعاتو کې راځي چې حضر علیه السلام ورته وي دیوال مې ځکه نیغ کړو چې دلته کې لاندې خزانه وه او هغه د یو دوو ماشومانو ده او د هغه ماشومانو پلار ښه سړی و نه الله ما ته وایي چې یاره پلار یې ښه سړی دی او دا یتیمانان دي له بلوغت ته نه دي رسېدلي که دیوال راغورځېږي خلک خزانه وړي نو دا دیوال ورته نیغ کړه هغه ښه سړی دی نو چې دې بچو ته یې فایده میلو شي نو په دې وجه باندې دا خبره پکې جایزه شوه چې تبرک ساتل ځان سره جایز دي اذهبوا بقمیص هذا ځان سره دا قمیص اوسئ فالقوه على وجه ابي زما د پلار په مخې راښکې یأتي بصیرا نو هغه به واپس بنا شي ځکه چې یوسف علیه السلام ترې نه تپوس کړی و چې د پلار مې څه حالت دی هغوی ورته وی د پلار دې نظر تللی دی او تا پسې نظر تللی دی واتوني باهلکم اجمعین ټول اهل ځان سره راولئ وایي د یوسف علیه السلام مقصد پکې پلار و چې پلار مې ځان سره راولئ خو چې کله هغه پلار یادو نو بیا پکې د نورو هغه عزت نه راته نو په دې وجه باندې هغه وایي چې غونډ خاندان راولي پلار به پکې خود به خود راشي امام نصفي صاحب تفسیر مدارک کې وایي ولما فصلت الغیرو هر کله چې جدا شوه
الغیر غیر چې کوم دی نو دا ویلی شي قافلې د اوښانو ته. قافله جدا شوه د مصر نه. قال ابوهم اویل پلار د دي د یوسف علیه السلام پلار وی چې یعقوب علیه السلام انی لاجد ریح یوسف زه محسوسومه خوشبویي د یوسف علیهم السلام لولا ان تفندون که چېرې تاسو ما نه پوهه نه ګڼئ چې تاسو وی اوس د عمر 123 سال دی دغه وخت کې چې کله دا کمیس راوړو د یعقوب علیه السلام عمر هغه 123 سالو یعنی د شپږو شلو کالو نه 3 کاله وړولي. نو که چېرې تاسو دا نه وایئ چې نه بس استاد دماغ کمزوري دي او بس تاسو زاړه خیالات راځي نو ګورئ په ما باندې خوشبویي ولګېده. نو یو ښکلې چې کوم دی نو خبره دلته هغه په بوستان کې چې کوم دی نو هغه نوم رانه هېر شو دومره ښکلی شاعر دی هغه کوي چې عجیبه خبره ده چې کله په یو څو پرلانګه کې یوسف علیه السلام په کوی کې پروت و نو خوشبویي پې نه لګېده او چې د مصر او د کنعان فاصله 2.5 میله وه او د یوې هفتې سفر و خوشبویي پې ولګېده. نو د یعقوب علیه السلام نه تپوس وشي چې دا څنګه چل دی په یو څو پرلانګه کې تا باندې خوشبویي نه لګېده او دومره لرې ولګېده نو هغه ورته وایي چې دا زمونږ د اختیار کار خو نه دی دا خو د اسمان هغه چمک دی د بجلی هغه پړک دی د اسمان معجزه ده یعنی مقصد یې دا و چې الله وغواړي موږ ته هر څه ښکاره شي نو د اسمان خبرې هم کوو او چې کله الله نه غواړي زمونږ د خپو پروت څه دي موږ ته پته نه یعنی مقصد دا دی دا معجزه صادرېدل دا د الله پاک په لاس کې دي دغه شانتې د ولی نه کرامت صادرېدل دا د الله پاک په لاس کې دي. بعضې وخت کې په ژوندون باندې صادر شي بعضې وخت کې د مرګ نفس صادر شي بعضې وخت کې هغه معجزه هغه په هغه سات باندې الله ظاهره کړي او په بعضې وخت کې هغه چې کوم دی نو په خپل وخت باندې ظاهره شي ځکه چې دا د نبی دا د ولی په اختیار کې نه چې هغه معجزه او کرامت چاته وښیي دا خو د الله پاک اکد د توفیق خبره ده. نو یوسف علیه السلام خوشبویي هم ځکه هغه ته محسوسه شوه. قالو هغوی ورته وویې تالله زمونږ دی په الله قسمي انک لفی ضلالک القدیم ته په هغه زړه مینه کې لګیا یې بس اصل کې د دې خپله چې کوم موږ ترجمه کوو معنوي ترجمه چې ورته وایي لغوي مو ورته وایي هغه دلال ویلی شي بې لارې ته ناپوهه ته ګمراهه ته مونږ ګمراه چې لار تېرو کوي او قدیم ویلی شي زړې ته یعنی د دې موږ معنی چې لغوي کوو بس دا خو ستا هغه زاړه خیالونه دي نو بس لیکن د پیغمبر دپاره دا د هغې د شان مطابق نه ده ځکه چې د حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه نه یو پیرا یو رومي هغه تپوس وکړو چېرې ما ایمان راوړو خو الله پاک ستاسو د پیغمبر په باره کې یو خبره کړې ده چې هغې په وجه باندې زمونږ د پیغمبر درجه د هغه نه اوچتېږي نو ما په دې وجه ایمان راوړو. الله پاک وایي په حافظ صاحب په دغه کې په سورې قیامه کې هغه آیات ته غالبا کنه په کم یو کې دی والذي ضالا فهدارك والذي دي كالذي دي دغه نه مخ کې څه ټکې دی ضالا فهدا الله وی دا پیغمبر علیهم السلام الدکم چې موږ د دوال معنی کوو ضالا فهدا نو لغوي معنی دا غیدا بیلار ونو ما پلار کو نو ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ وتوی چې ته په معنی نه رسیدلې ځکه ته رومي نو ته عجمي تا ته د عربي اصطلاح پته نشته دلته کې د دوال مقصد چې کومه ده هغه عشق دی ته په عشق حیرانه وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هدانو موږ د لارو خوله کله به غار حرا ته تللی کله به مکې یو طرف ته منډه واله کله به بل طرف ته منډه واله چېرې دلته کې چې کوم دی نو هغه فرشته راغلی وه یاره دلته کې راغلی ویل چې دې ځای ته وخېږم نو الله پاک به عبادت ښه قبول کړي یاره چې دلته کې وخېږم نو د خلکو به هدایت ښه نصیب شي نو ته حیرانه وي نو په هدا الله راته وحی وکړه ته په لار کړې د دې نه مقصد چې کوم دی نه هغه دا نه چې ته بې لارې وي نو هغه ایمان راوړو چې ستا معنی بالکل صحیح ده ما خو ځکه ایمان نه راوړو چې الله وایي ستاسو د پیغمبر نعوذ بالله بې لارې و نو ما په لار کړو زمونږ پیغمبر عیسی خو د مخکې نه په لار و دا خو ته بیا غوره شو هغه ورته ووایي چې نه د عربۍ معنی چې کومه دلته کې د دوال نه مقصد په عشق کې ډوبېدل دي ته په عشق کې دومره ډوب شوی وې چې ته حیرانه وې چې زه د الله کوم ځای تلاش کوم نو دغه شان دی دلته کې د دوال معنی چې ده ته د یوسف په زړه مینه کې پروت یې فلما ان جاء البشیر القاه على وجه ابيه على وجهه فرتد بصيره هر کله چې دغه زیر ورکون کې راغی یهوداو
یهودا رونو ته وی کمیس به زه وړم ځکه چې په وینو سور کمیس ما وړی دی او په پلار ته مې درد رسولی دی چې هغه شر ما خوړلی دی اوس د خوشخبری کمیس به م زه وړم نو یهودا راغې او په مخ باندې وله کمیس راغو نو فرتد بصیره معجزه صادره شوه او ظاهره شوه د هغه نظر راغې نو چې کله نظر راغې خپل وسون وسانو ته او چې کم کسان هغه ورسره دغه وخت کې راورسېد هغوی ته وی الم اقل لکم ما تاسو ویلي نو انی اعلم زه پوهیم من الله د الله د طرف نه په علم ما لا تعلمون چې تاسو سره نشته ما له الله پوهه را کړې ده ما ته الله وحی کړې وه چې یوسف ژوندی دی قالو وی ورته یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین ای زمونږ پلاره زمونږ دپاره بخښنه وغواړه مونږ خطاکارو قال یوسف یعقوب علیه السلام ورته وی سوف استغفر لکم ربي زر دی چې د رب نه به ستاسو دپاره بخښنه وغواړم انه هو الغفور الرحیم بېشکه هغه بخونکي او رحم کوونکي دی صرف یو نکته پکې وایو چې د سوف نه مقصد مستقبل قریب دی په هغه ټایم باندې ونه غوښته بس ډېر زر به دله وغواړم بخښنه نو دا تاخیر یې پکې ولې وکړو مفسرین پکې دوه وجې وایي یو وجه دا وه چې دغه وخت د مازدیګر او یعقوب علیه السلام په هغه خبره باندې عمل کو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وروستو الله پاک خبره ښکاره کړې ده او هغه وخت کې یعقوب علیه السلام ته ښکاره وه چې کله د شپې 3 مهیسه شي یعنې پښمنۍ مال شي یا موږ ورته مولا بانګ مالي ووایو نو الله پاک دنیایي اسمان ته راکوز شي وشته څوک چې زمانه سوال وکړي او زه قبول کړم دغه د قبولوالي ټایم دی نو په دې وجه باندې یعقوب علیه السلام وایي چې تهجد وکړم نو دغه ډېر د قبولوالي ټایم دی نو په هغه ټایم کې به تاسو دپاره بخښنه وغواړم ځکه چې تاسو ما ته درد را رسولی دی عموم یوسف هغه زما نه جدا کړی دی عموم یو آزاد سړی خرڅ کړی دی غلام کړی مو دی نو ستاسو ګناه هغه ښه کافي ده نو د هغې دپاره د قبولیت وخت پکار دی یو قول پکې دا دی چې په سبا له جمعه وه نو یعقوب علیه السلام ورته وی چې سبا د جمعې په ورځ باندې دعا ډېره قبلیږي نو دله به وغواړم او دریم قول چې هغه ذهن ډېر زیات علي دا هم علي خو هغه هم ډېر علي چې هغه قاضي ثناء الله په حنیفت صاحب تفسیري مظهري کې کړی دی هغوی وایي چې د هغوی مقصد دا و ګر چې هغوی ورته وایي موږ ته هغه بخښنه وکړه یوسف علیه السلام موږ وبخلو خو هغه ورته وایي چې کله زه هغوی سره یو ځای شوم نو ستاسو خو ما ته چې تکلیف را رسولی خو ورته ما وبخو خو د یوسف نه خو به تپوس کول غواړي ځکه چې دغه حقوق العبادو کې تاسو خو نقصان هغه ته رسولی دی زما نه هم جدا کړی دی خرڅ کړی دی غلام کړی دی ظلم هم پې کړی دی نو چې هغه هم معاف کوي که نه هم معاف کوي نو چې کله ته یو انسان حق واخې نو د هغه حق به په هغه باندې بخې نو بیا به د الله نه بخښنه غواړي نو الله به یې معاف کوي که چېرې ته صرف توبې وباسې او د کوم بنده ترې نقصان رسولی دی هغه د نقصان تلافي نه کوي نو الله معاف کول نه کوي نو یعقوب علیه السلام ورته دا وایي چې هلته کې لړ شو کله مصر ته او د یوسف نه تپوس وکړم نو چې هغه هم بخي زه به دله په یو ځای سوال وکړم نو الله پاک به هم وبخي الله پاک وایي فلما دخلوا علی یوسف آوی الیه ابویه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امین چې کله مصر ته داخل شو یوسف علیه السلام مور پلار ځان ته رانږدې کړه چې په دې کې صحیح قول لارې ګڼه قول دي پکې دا مور پلار یې څوک مور یې خو وفات شوې وه د بنیامین په پیدایش کې نو وایي دا یا هغه ماسي وه چې هغه د دې نورو مور وه د ده خپله مور چې کوم دی نو نه وه د راحیل بیبي خور وه چې هغه هم چې کوم دی نو په یعقوب علیه السلام باندې واده وه یا دا د یعقوب علیه السلام هغه خور وه چې یوسف علیه السلام یې لوی کړی و یو قول خو پای کې دا دی چې وفات شوی وه یو قول پکې دا دی چې ژوندی وه خو به هر حال خپله مور یې نه وه بل دلته کې دا خبره وکړه ادخلوا مصر ان شاء الله امینین مصر ته داخل شي نو ولې دی په مصر کې نو وی اکثر د دې لویو خلکو بلا ځایونه یې د اوسېدو د سړځای دپاره یو ځای کې چې کوم دی نو بنګلي د ګرمۍ دپاره بل ځای کې بنګلي او یوسف علیه السلام خو الله پاک وایي موږ له داسې بادشاهي ورکړه چې کوم ځای کې خوښه وه هلته کې به آبادي کول نو مقصد دا و هغه دغه وخت کې د مصر په ښار کې نه و د مصر د ښار نه بار و یا هغه د پلار استقبال لوتی و نو بل یو قول پکې دام دی شاذ قول دی خو به هر حال چې کوم دی نو ساوي را نقل کړی دی چې یوسف علیهم السلام سره د خپل لښکر هغه د کنعان سرحد ته ورغلی نو وایي چې یوسف علیهم السلام د اسونو هغه دوړي یعقوب علیه السلام ولیدی نو یعقوب علیه السلام په زړه کې رال چې یاره دا څنګه چل دی خو یوسف غوښتی یم چې راشه خو د اسونو دا دومره دوړي څه کوي دا خو ډېر سیوا دي دا چې د بل دشمن په هغه باندې حمله کوي نو سرحد ته راغلی دی
نو یوسف علیه السلام محسوس کړه چې جوړدا کافره ده. نو یوسف علیه السلام کسته وی چې جنډه اوچته کا وسره چغه وکا چې مونږ ستا استقبال دراغلی یو که الله وغوښتو په مصر کې به په امن کې په مصر کې به تا ته هیڅ قسم تکلیف نه. بسم الله الرحمن الرحیم. اذهبوا بقمیصی هذا، واخلې قمیص دا، فالقوه على وجه ابي، ریخ کې زما د پلار په مخ باندې، یأتی بصیرا، نظر به راشي، واتونی باهلکم اجمعین، راولې ما تخپل اهل ټول مصر ته. ولما فصلت الغیر، هر کله چې جدا شو قافله د مصر نه، قال ابوهم، ویل پلار د دې چې یعقوب علیه السلام، انی لاجد ریح یوسف، زه محسوسومه خوشبویي د یوسف علیه السلام، لولا ان تفندون، کتا سما ناپویه نه ګڼئ. قالوا ویل ورته بچو، تالله زمونږ دی په الله قسمی، انک لفی ضلالک القدیم، ته د یوسف په زړه مینه کې. فلما هر کله ان جاء البشیر، چراغ خوشخبری ورکوونکي، القاه على وجه ابي او على وجهه، او ریخ قمیص د پلار په مخ، فرتد بصیرا، نظر واپس راغی. قال اویل یعقوب علیہ السلام، الم اقل لكم، ما ویلی نو تاسو ته، انی اعلم، زه پوهیم، من الله، د الله ر طرفنا، ما په هغه علم سره، لا تعلمون چې تاسو ته نشته. قالو ویل دی بچو، یا ابانا، ای پلار زمونږ، استغفر لنا ذنوبنا، زمونږ د پاره بخښنه وغواړه زمونږ د ګناه، انا كنا خاطئین، مونږ خطا کار یو. قال ویل ورته یعقوب علیه السلام، سوف استغفر لكم ربي، زر دې چې د خپل رب نه بس تاسو د پاره بخښنه وغواړم، انه هو الغفور الرحیم، بېشکه زما رب بخښونکی او رحم کوونکی دی. فلما دخلوا على یوسف، پس هر کله چې داخل شو دربار د یوسف علیه السلام ته، آوا الیه ابویه، ځان ته خپل مور پلار رانږدې کړه، وقال ورته ووی، ادخلوا مصر، داخل شئ د مصر ښار ته، ان شاء الله آمنین، که الله وغوښتو په امن سره به یې. اذهبوا بقمیصی